عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك دی سوال کئی دتان اے نبی علیہ السلام عن الاہلہ پبارد میاشت کی قل ورتو نبی علیہ السلام ہی مواقیتو دا آلد وقت للناس دا پارد معاملات دا خلقو والحج او د پار د حج او د روجی وغیرہ ولیس البر او ندنی کی دا بان تأتوا البیوت دا چه تاسو راتلل کوي کورونو تا من ظهورها د شاگانونا ولکن البر لیکن نیکی چدا ولکن صاحب البر لیکن نیکای والا من آغا سڑے دے اتقا جد تقوی اکڑا ځان بچ کو تا آغا سیزونه چې الله حرام کړی دي واتوا البیوت راتل کوي کورونو ته من ابوابها د دروازو د اغین واتقوا الله ويرګي د الله تعالی نه لعلکم د پار دی تفلحون تاسو بهر من شي تاسو کامیاب شي. ما قبل کې الله جل شانه جهاد سره لګیدلی احکام آغا ذکر کړل. آغا روجا بیا پر روجا کی چی دے انو ملاوی دل دعا دا ټول خبر رالی اس دیدائی کی رست بیا حج رازی نو دا حج او دا روجی دا پارا چی دنو مقرر کی دو دا پارا آلہ چی دنو دا میاشتا نو دی تپوسو کا عن الاہلہ پا بارا دا میاشتے کی و دی سنگ تپوسو کو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو کو کہ دا میاش دا ولی اول نرائی بیا غٹی گی دا ولی ورکی دی سوالو کا دا مادیت سوالی دا سو کو دا مادیت کو اللہ والا جواب دا مادیت ورنکو چی دا دی میاش چی دا دا سنہ جوڑا دا صدننا بلکہ اللہ ورتوی دا دی میاشتی را جکم اثر پتا سمانی مرتب کی گی اعمال لی نو بیا خیال ساتی دلتا عام مفسرین ہوئی چی عرب اغیبا چکل حج لطلل احرام بے اتڑو انو چی بیا با سکار بے راپیش واپس براتلل نو ایبا پا دروازہ نہ راتلل اغیبا پا کوٹا راو خطل دا اغای ته څه لګی دا اغای ته ټیک نه لګی دا چې منګه یو ځل احرام چولې بیا په دروازه باندې کور ته ورشو. مفسرین دا دې انداز کې ذکر کړي زموږ استاد سے بوینا دا داسې لګی دا کافران رالل د رسول الله نه سوال د مادیت کو د شریعت د ماهر نه سوال د مادیت کول الله ورته وی دا داسې دا چې لکه د کور دروازه مشته او دروازہ پریدی او پچھت باندې را دانگئی. لہذا د شریعت د پیغمبر نه تاسو د احکام تپوسو کوي د مادیت تپوسو نه تسلا کوي. واتقوا الله لعلکم تفلحون وقاتلوا فی سبیل الله. اس صحابه کرام تدری غمونه او درې مسلې وی اغه وی یو چې موږ احرام واچو په حالت د احرام کی تور جنگول خو منه دي اس کا کافرانو پا منگ معنی عملہ اکڑا منگ بسکو. دویم چھ دنو منگا چھ دنو پا حرم کیو پا خانہ کعبہ کیو پا حرم کی تورا چلول من دا کہ کافران اگئی خود دے خیال نہ ساتی کہ اگئی پا منگ معنی عملہ اکڑا منگ بس چل کو. او دریم دا چھ میاش دا حرمت پا میاش تو کی چھ دنو حرام دے دا کل حرمت پا میاشتو کی جہاد من دے
نو که حرمت په میاشتو کې دی په موږ باندې حمله وکړه نو بیا به موږ څه کوو؟ الله جواب د درې واړو راولېږو. وقاتلوا فی سبیل الله، تاسو جهاد کوئ، قتال کوئ فی سبیل الله په لارې د الله تعالی کې، الذین کسانو سره یقاتلونکم چې دی قتال کوي جهاد کوي تاسو سره، ولا تعتدوا او دا تاسو تجاوز مکوئ، زیاته مکوئ په ابتدا د قتال سره په حرم کې نمبر 1، ولا تعتدوا او تاسو زیاته مکوئ تجاوز مکوئ بان تقاتلوا من لا يقاتلكم، چې داسې خلکو سره جنگ کوي چې تاسو سره نه کوي. ان الله بشک الله تعالی چې دی لا يحب النخخي المعتدين، اغا تجاوز کوونکی، وقتلوهم قتل کوي دی لرا، دا اوس اجازت مکانی ور کوي، وقتلوهم قتل کوي دی کافرانو لرا، حيث سکبتم چې کم ځای ومئ تاسو دی لرا، واخرجوهم اباسئ دی لرا من حيث اخرجوكم څنګه دی اباسل یی تاسو، نو دا تلک به تلک شوخا. والفتنه فتنه چې دا اشد دا ډیر سخت ګناه ده من القتل د قتلنا، دای سوی چې مسلمانان بنداوي تاسو تور چلوي، الله وای دا دای چې سکای چې دی په خانه کعبه کې شرک کوي، دا شرک دا د قتال فی الحرم نه چې دین هم کبیح او ناکاره ده ښا. وقتلوهم قتل کوي دی لرا فیه بدی حرم کې، واشد ولا تقاتلوهم او تاسو جنگ مکوئ دی سر ابتداء عند المسجد الحرام، فی المسجد الحرام په مسجد حرام کې، حتی در دې پورې یقاتلوکم چې دی قتال کی تاسو سره فی پاغي کې، فان قاتلوکم کچری دی جنگ کوي تاسو سره، فقتلوهم تاسو دی سره قتال جهاد کوي، کذالکم دکرنګ جزاء الکافرین بدل د کافرانو، فإن انتهوا کچری دی من شو د شرک نه د کفر د قتال نه، فإن الله پس بشک الله تعالی غفور بخون کے رحیم مہربان دے. وقاتلوهم جہاد کوي دی سر حتی در دی پورے لا تکون چنی وی فتنه بندش، ويكون الدین اوشی دین غلبہ حاکمیت نافذ منفذ للہ د پار د اللہ تعالی. رونو دا د جہاد د پارا د اسلام بین الاقوامی قانون دے، جہاد سب د پارا دے د پار د اعلا د کلمت اللہ دے. جہاد پا د کمی پوری چه سو پوری پا مخدز مکا معنی نفاذ د دین نشتا دے، چه د خدای پا زمکا سو پوری د خدای نظام ندر آگلے نو جہاد بکے دا. او دویم چې مسلمان ته بندیش نوی، مسلمان ته تکلیف نوی، مسلمان سره کوي ښا. فإن انتهوا فلا عدوان کچری دی منی شدو کفر معاصین فلا عدوان پس نشتر لار دا مواخذی پا قتال سرا، فلا عدوان نشتر تجاوز الا علی الظالمین مگر فظالمان مانے الشار الحرام میاشت دا حرمت چکم دے، بشار الحرام دا پا بدل دا میاشت دا حرمت کی دے، اگر اجازت مکانی ہو دا اجازت زمانی دے. اللہ وی کہ جر دا کافران دی جدن دا حرمت پا میاشتو کی جنگ کئی و تاسو بسرم کوئی. الشار الحرام بشار الحرام والحرمات او عزتون چی دی قصاصن دا پا برابر ایمانی دی، یعنی چی دی حرمت خیال لساتی دی حملہ اقرا تو تاسو پا برابر ایمانی تاسو ہم حملہ کولے شیخا. فمن اعتدا پس آغا چاچے تجاوزو کا علیکم پا تاسو مانے فقتل سر پا حرم کی نفاتدون تاسو ابتداؤ کی عملو کی علی پا غمانے بمثل پا مثل دا آغا نفاتدو تاسو عملو کی تاسو انتقام والی دا غینا اعتدو انتقو انتقام والی خوا فمثل دا اما اعتدا آغا چھ اغی ظلم کر زیادتے کر علیکم پتاسو مانے واتقوا اللہ یریگی دا اللہ تعالیٰ نوالب پوشی ان اللہ بیشک اللہ تعالیٰ مدد اللہ تعالیٰ مع المتقین سرد متقیانو ندے وانفقوا فی سبیل اللہ او انفاق کوئی مال خرچ کئی فی سبیل اللہ دلار دا اللہ تعالیٰ کے ولا تلکو او ملڑ کوئی زانون اخپل
بی ایدیکم پلازن استاذ ذرا التحلقا پا طرف دا حلاکتو ځان حلاکت ته مغرزوي ښه و احسنوا او احسان کوي نیکی کوي په انفاق سره په جهاد سره ان الله بشک الله تعالی چې دی يحب المحسنين ګوره جهاد تاتش په تسبو په دعاګانو نکیږي ښه جهاد کې به مجاهد د پاره اسلحه پکاري نو مالدار ته وای په جیب دی لړم نه دی ناستو پیسې ورکو چې مجاهد پیسې کوي اسلحه په علی ښه ان الله يحب المحسنين الله تعالی خوخی المحسنين اغنی کو کار واتم الحج نو اس جہاد کی مسئلہ رالا اللہ وہی گورا پکال کی یو بین الاقوامی غٹ کانفرنس کیگی آگے تا حج ہوئی نو حج مجاہدین تا وہی حج لور شئی چالتا حج تا ور شئی نو ټولی دنیا خلق برا جمع شوی نو معلوماتو کئی چھ پا کم ځای کې مسلمان کمزور دے پا کم ځای دا اسلحی ضرورت تے پا کم ځای کې دا افراد ضرورت تے اکا ځای تزان سکوئی ورسوئی نو آتم الحج تام کئی حج لرا والعمرہ او عمری لرا للہ دا پار دا اللہ تعالی فَإِنْ أُخْسِرْتُمْ کچھر تازو بند کڑے شوئی نفمستیسرا نفعلیکم پتازو مانی لازم دا آغا استیسرا چی پاسانے سر مؤیاوی تازو تا من الحدید عدن دا قربانینا ولا تخلقو او مگنجے کوئی رؤوسکم سرون استاسو حلق مکوئی دا سرون استاسو حتی در دے پورے یبلوعل چورسی دا حدی آغا قربانی محلہو زائد قربانے تا منحر تا او امام جابر رحمت اللہ علیہ وی عین حرم تجورسی فمن کانا پس آغسو کی منکم دتاسونا مریضا دے مریض دے او بھی یا پدمانے اذن آغا تکلیف تے ضرر دے من راسی دے سر دے سر سری خوگی گی یا چھ دن سپگی دی پگی آنو دخپل سر اخرو نفافیدیت نو گورا پا حالت دے احرام کے خوب ویختو وغیرہ نخرے کنا حالت دے احرام کے خوب چھ احرام دے واچو نو پابندائی رالی آنو دو اخرو نفافیدیت اندمانی فیدیت من سیام در رجوع ندری را دے روجی بنی سی او صدقت نیاب صدقہ ورکی دری ساغا او نسک یا یو بیزا شاعت اغبا قربانی کی فمن تمتع بالعمرت فسچاچ فائدہ واغستا بالعمرت اے مضموما بالعمرت الى الحج چھ زمک عمرہ پا حج سرا گو رئی حج رونو حج اللہ تعالیٰ دی مکتا سوارا میرے تو بار بار بودے حج پا درے قسمہ دے یو حج اغیتا حج افراد ہوئی یو حج کران دے یو حج تمتع دے کران دا ډیر ګران دے دا پو سړی نه علاوه بل سړی نشي کوله حج افراد دیتا وای چې صرف او صرف د حج د پاره احرام وتړي او د حج لور شي حج تمتع دا دی چې د دې ځای نه دین اول احرام تړلې د عمره دی ورش دی عمره وکي بیا د احرام کولاو کی نمانے پابندائی ختم شی بیا جی کل ایام حج شروع شی نو حج دا پارا بیا احرام اتری دیتا ویلے شی حج تمتع یوی حج کران دیتا وی دا دیتا این روانی گی دے دا حج او دا عمری دا دوارو نیتو کی پا دی کی دے میس کے احرام نہ کلاوئی یعنی مثلا دے لڑ دے چتو آنو دے دا حج نا مثال کے طور پر ذوالقعدہ کے دے پہ شلم تاریخ تو او دا ذوالقعدہ پہ شلم لڑ پہ پینزل سر دا واتر ازیاغا دا طول با دے پہ احرام کی دا احرام پابندائی با بدمانے پردی دا حج کران دے دیدہ کی جا دے تمتع بالعمرت الى الحج چھ فائدے واسطہ دا حج تمتع دے فمستے سرا پس آغا چاہتا چھ معیاش پس آنائے سرا من الحج قربانی فمن لم یجد پس آغا سوک چھ نوی دا حجی نگورا دا حجی جی کم قربانی کی دا دم دا شکر دے دا سجے دے دا دم دا شکر دے فسیام دمانی روجی دی ثلاثت ایام
درې ورځې په الحج په حج کې وسبعة ورځې اذا رجعتم چې کله تاسو واپس شئ. امام شافعي رحمت الله علیه وی رجعتم الى اوطانکم چې کله د خپل وطن ته راشي دا ورځې بس نیسي اله بنیسي. زمون امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې نه رجعتم من افعال الحج کله چې د افعال حج نه پارام شي نو اوس چې تعالته پاتې کې دا نه چلته به نه نیسي الته هم نیسلی شيخه. ٹھیک شو. تلک عشرة کامله تلک ایام دا رضی لسو کاملتن فدیتن کاملتن دا فدیه کامله دا ذالک دا تمتع لمن دا پار دا چا دے لم یکن چنوی آلو کور داغ حاضر المسجد الحرام نزدے حاضر پا نزد مسجد یعنی دا آفاقی وی ورہ رونو دا حاجی افراد دا حاجی تمتع نے دا چې کم سړی په مکه شریفه کې پاتې کی دا هغه نشي کولی د پاره د اجازت نشته دی. ګوره شریعت څومره د اصولو خبرې کوي. شریعت وایي چې ملمانه د لرې راغلي دي د نور ځایونو نو هغه د عمره او حجو کې هغې د فایده والي او کم سړی چې هلته یو پاتې کېږي نو هغه هلته هم عمره کولی شي. هغه دې ټایم کې ملمنو ته څه رش جوړوي لہذا دی دی اخوا شي. انو دې نه یو بل ادب معلوم شو. مثلا زمونږ یو شیخ صاحب دی یو استاد دی هغه سره سړی هر وخت په خدمت کې یو ځای لګېدلی نوی میلمه راشي دا زاړه هم اک په هغه باندې را پنډ یعنې که پرېږدئ که نه تاسو خو سره وختي دا میلمانه راغلي دی له ځای ورکوئ هغوی له موقع ورکوئ. دا د دې آیات نه راوځي نه راوځي که نه او اتقوا الله ویریږي د الله تعالی نه واعلموا پوه شئ ان الله بشک الله تعالی شدید العقاب الله سخت سزا ورکوونکی دی. الحج اشهر معلومات حج چې دی دا میاشتې معلومې دي نو حج خو د افعالو نوم دی نو مضاف وي معذوف دی. وقت الحج وخت د حج چې دی اشهر میاشتې د هغې معلومات معلومې دي چې هغه څه دي شوال دی ذوالقاعده دی او لس ورځې د څه دي دا د ذوالحجې دي. نو وایي دا اشهرن دا یې ووې حالانکې دا خو دوه میاشتې او څه دي د درېمې زموږ وایو دا درې میاشتې ورته جمع تغلیبا راړه. فمن فرض هغه چا باندې چې فرض کو چا چې فرض کو پهینه په دې کې الحج حجو نو فمن فرض پس چا چې فرض که په خپل ځان باندې په دې کې الحج حج نو فلا رفث دې به څه نه کوي دې به کلام قبیح نه کوي دې به آزاد خبرې نه کوي خاص انداز کې به بیبي سره ملاویږي نه ولا فسوق او نه به دې فسق کوي ګناهونه به هم نه کوي ولا جدال فی الحج او نه به جګړې کوي. نو ګوره وروڼو کم ځای کې چې خلک ډېر پاتې کېږي که نه نو په هغې کې د دې دریو خبرو احتمالي نو الله وایي خوله به هم کنټرول ساتئ ګناهونه مو کي نو ګناهونه به نه کوئ یو بل سره به جګړې هم نه کوئ. ولا جدال فی الحج وما تفعلوا هغه چې تاسو کوئ من خیر څه د نیکۍ نه نو یعلمه الله عالم دی خبردار دی په هغې باندې الله تعالی. وتزودوا توخه وړئ ځان سره فإن خیر ذات التقوی بېشکه بهترینه توخه چې ده التقوا دا تقوا ده. وروڼو یاد ساتئ دا امام بخاري رحمت الله علیه اهل یمنو دی به حج ته تلله نو دی به ځان سره څه نه اخېستل دی وی موږ متوکلین یو موږ په الله باندې توکل کړی دی نو الله ورته توکل دا نه دی. فإن خیر ذات بهترین توخه دا څه شی دی تقوا ده ښه توخه ښه مال دا څه شی دی تقوا دی. په دې عقیده شته تقوا ښه توخه ده په تقوا باندې ته ګاډي کې کېناستې اته ته کلینډر وایي ماله کرۍ راکړه اته ورته وایي سیوه ما کې تقوا ده به د تقوا ده توخه واله نو دی به د دې نه دغه پورې بوځي نو تقوا نه مراد التقوى عن السؤال ځان بچ کول د څه نه د سوال. د صحابه عمل نه راځي
صحابه دا عملو شوي مشکات کشته دا مشکات شریف کې چې په ازب روان او چابک بته وغورځیدو او بل ته دام نه وي چې چابک راغ او ګوره چې کم انسان دې دا خبره پریږ دي کنه چې دې ځان له پړو کې دا پټه کیږي خدایا ما به خپل ذات نه علاوه بل چاته نه محتاج کې و مجال له د کارونه بکیږي د غیب بکیږي خو دې بچانه سوال نه کوي د ضرورت به راځي دې به وینه او الله دې موږ تاسو هم دقه سي وګرځي چې انسان ته زمونږ احتیاج را نشي ښه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون ويريږي زمانه یا اولي الالباب اے خاوندانو د عقل لیس علیکم نشتر پتا زمانه جناح حرج ان تبتغوا دا تاسو طلب کوي فضل مال فائدہ په تجارت سره من ربکم د جانب در ګور حج ته دی نه حج عبادت هم دی تجارت هم دی نو تاسو کا تشیدنه په دې کې تجارت کول شي ځان زره جال تزي دی نه مزنه یو ګیډه مسواک والا آی توای دا نیچرل ټوت پیسټ انو هغه خرڅ کا یې آل ته استانه نبی غم کی تا سره ځنیشته تدیدی نه سواله غنم والا سپیرکای والا علم والا الته بدل خدای په پیدل دغه در کوي ښا کی الله بیا برابرای ښا فاذا افستم من عرفات فذكروا الله نو ذکر کوي د الله تعالی من عرف فاذا افستم کله چې تاسو واپس کو شي د عرفات نه لاړ رونو حاجی سے عرفات ناراضی نو فذكروا الله ذکر کوي د الله تعالی خورونو یاد ساتي الله مو حرمینو ته بار بار بودا چې سړی نیت له کتابونو کې وای کړه منګه چې کله کتابونو کې به وي نو په مازغو کې به یو نقشه اسې راوسته یاره دا غار سور بداسي او صفا بداسي مروه بداسي عرفات بداسي مزدلفه بداسي مینا بداسي خو اج سړی هلته ورشي د حج دا مسائل دي اصل کاله وایا خو چې څو پورې په خپل عملی تور نه ته لګانه سړی پې نه پوهېږي ته هغه سړی به پوهېږي چې هغه په خپله ورشي نو الله دې موږ تاسو حرمینو ته بار بار بوزي او الحمدلله حرمین آزاد دي زه ته یو څیز ښیم انشاءالله چې دا کوي الله به هم ډېر زر حرمینو ته بوزي او دا د مفتی اعظم پاکستان زموږ استاد محترم مفتی محمد شفیع صاحب او مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتهم دا د هغوی وظیفه ده هغوی وي چې کوم سړی درې کار وکړي زما خپله تجربه ده په دې باندې موري شي زه پې تلی یم چې کوم سړی درې کار وکړي دی به الله حرم ته زر بوځي نمبر 1 د حرم د تلو په نیت ځان له پاسپورټ جوړ کړي نمبر 2 ځان له یو خزانه یا یو لپاپا وګوره یو په هغې کې د عمرې د حج په نیت باندې پیسې جمع کړي خدای دې کي تا ته د ورځ کې 1 روپۍ میلاویږي خو جمع کو دا خو هغه به بیا بل څه کې نه لګي 2 خبرې شي 3 درود شریف دا 3 کاره چې کم سړی کوي دی به په دې کال کې دننه ځي حرم ته خو زما په خپله ذاتي تجربه ده خو ما چې کله کو نو په هغه ټیم کې هغوی دا قانون لګولو دا چې 40 کاله نه عمر کمی نو بیا یې نه پرېښودو هغه ټیم لا زمونږ پاکستانیان خو ډېر پاک خلک دی دی له ډېر چل ورځي دی له خو هره دوکه ورځي پردی ښځه ورسره ټچ کي خو هغه ټیم لا دا نه کېده لا دا چل دی نو زده کړی نو بغیر د محرم یې نه کېده الله هغه اسباب هم برابر کړو لاړ نو چې څوک تلل غواړي او هر سړي دا خواهش ورونو هغه قابله چې ټول عمر په تصور مونږ وو مخ مې د کعبې شریفې الله اکبر او چې دقه کعبې ته مخامخ په ړومبي صف کې ودرېږي د هغې یو ځان له خوند دي الله دې زموږ ستاسو نصیب کړي ښه عنو فإذا أفضتم من عرفات فذكروا الله عند المشعر الحرام نو ذکر کوي د الله تعالی پنځ د مشعر حرام د مزدلفه
وذکروه ذکر کوي ذکر وذکروه او ذکر کوي د الله تعالی کما هداکم اذ هداکم ولدی الله تعالی تعلیم درکړه تاسو ته د افعال د حج و ان کنتم شاندار وای تاسو من قبله مخکې دین لمن الضالین ته گمراهانو نه د گمراهانو نه تاسو په گمراهۍ کې څه کوي ثم رونو دی کې دا ثم یاد ساتي دا تعقیبی واقعی نه ده خدا تعقیبی ذکری ده یعنی دا دی پسې نه ده په ترتیب کې ثم افیض ان شیخ الاسلام سے دی دا کی لکھی وہ اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھو دی سر دا خبرم یاد ساتا ثم افیض تازو کل شی من حیث افاض الناس چرتک سنگ کزیگی افاض الناس اغا خلقو امام دا عرفی چی سلطان نے نو وستا نو دی با دا سی چل کو چی دی با نراتل دی با دا مزدلفین دی با عرفات کیو دی با دی خواہ نراتل دی با دا خپل پلار نکو کسی کولی واستغفر اللہ بخن غوارد اللہ تعالیٰ نا پا عرفات کی ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخون کے رحیم میرو باندے فَإِذَا قَضَيْتُمْ ہر کل تاسو ادا کی مناسککم اصل مسئلہ داوا چے د جہاد د پارا بین الاقوامی کانفرنس تا ورشي خو د قرآن مجید بیا شان دار چې یو مسلو کې دغه سر داغي نور تفصیلات هم وي نو اصل د حج مسئله دی د پارا کړه د حج تفصیلات هم الله من ته وي نو فإذا قضيتم هر کله تاسو برابر کوم مناسککم افعال حج نو فذكر الله ذکر کوي د الله تعالی کا ذکر کوم پشان د ذکر استاسو د آباکم د پلاران استاسو او اشد ذکر یا سیوا د دین فذکر کې فمن الناس نو بعد د حجانو صاحبانو نو د حجانو قسمونه وای ښا فمن الناس بعد د حجانو من اغدی بعد د خلقنا من اغدی یقول چې دی وای په عرفات کې ربنا او رب زمنګ آتنا راکې من لره فی دنیا په دنیا کې او خدای صرف دنیا غواړي وما لو نشته لپاره فی الاخرت په آخرت کې من خلاق سیسا دا حجی سے کا پردہ لیتے لے دے د دلتم په مازو کی دنیا پرته د عالم دنیا پرته بس دې ځان سره تسبیح غستی او ذکر کوي یا نقد یا جیدات یا نقد یا جیدات خدا یا نقد راکې یا سم جیدات راکې نور آخرت ما آخرت ا دې اړو سوال لکه یعنی طلب شته ای بعض خلک دا سی کنه چې تو ته دعا د آخرت کی آخرت پر د دنیا خبره شته ګور دا د عجیب خلک شته ډېر بدبخت برته ملاوي ومنهم بعض اجیان صاحباننا من آغدی یقول جو ربنا او رب زمانگا آتنا راکی من لرف الدنیا پا دنیا کے حسنا وفی الآخرت پا آخرت کے حسنا وقنا عذاب النار من اسات دا عذاب دا اورا حضرت علی کرم اللہ وجود دا حسنی مزداکون ویلی دی نیو مزداک داوی ومنهم من یقول ربنا آتنا خدا راکی من لرف په دنیا کې حسنتن لوی کور وفي الاخرت په آخرت کې حسنه لوی جنت وقنا عذاب النار خدای د وړو کې کوره مساته اجلا وړو کې کوری اپکی دي ساروی ساتلی اگر ما کې د خانه بار کټ راو باسلې غرب چې میخه سوټه چې دنستا په بازو مانی وکي نو وکنا عذاب النار وړو کې کور دا خو اور دی اور نو لوی کور غواړي دویم ربنا و رب زمونږ آتنا راکې موږ لره فی الدنیا په دنیا کې حسنة نیک بیبی وفی الاخرت په آخرت کې نیک بیبیان وکنا عذاب النار الله د بد ښځې مې وساتې بده ښځه خو اوري اور چې په کور کې د بده ښځې نو جهنم ته ضرورت نشترغا بیاوی ومنهم بعد دین من آغاز یقولو ربنا و رب زمانگا آتنا راکی من لرفی الدنیا پا دنیا کے حسنتا نیک اولاد وفی الاخرت پا آخرت کے حسنتا نیک علمان وکنا عذاب النار اللہ دا کمسل اولاد مساتے کمسل اولاد اوری اور تب اللہ کور تراغل نہیں چھے ڈب ڈب پیدر پا ذکر یا لزوی دی زمان چرگا پٹا کردی دا علا موبائل پٹ کر دے دا کا مسئلہ اولاد دکھا
ورا سورہ قیمتی دعا اور مسکم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار اولئک دا کسان لهم د پار دغی نصیب نیسر مما آغنا کسبو چی دی کسب کئی دی غواڑی واللہ اللہ تعالیٰ سریع العذاب اللہ تعالیٰ تیز حساب کون کرے وذکر اللہ ذکر کوئی دا اللہ تعالیٰ فی ایام پاغرض معدودات معلومو کی چاگا پینزر دی ایام پینزا ایام دی عرفہ دا یوم النہر دے او درے رضی اغی پسید دا حج کنا فمن تعجلا نچاتی تیزی اکڑا پی یومین پڑھن بنو دو رضو کی پا یو لسما او پا دو لسما کے پس دا یوم النحرنا دا قربانای در دینا پس فلا اسم علی دمانی سے گناہ نشتر ومن تاخر او چاہتے شیطانان وشتل دا رستو کرل درے میں رضیتا دیار لسمیتا نو فلا اسم علی نشتر سے گناہ پا دمانی لمن اتقا دا پار دا غچا چھ دے تقوی داری واتقوا اللہ ویرگ دی اللہ تعالیٰ نا وعلمو پوشی انکم بشکتاتو الی دی اللہ تعالیٰ طرف تا تخشرون جمع کولے بشی ومن الناس او باز دی حجیانو صاحبانو نا من آغدی یعجبکا چھ تعجب کی بجی تعالی رقولو خبر داغو فی الدنیا فی الحیات الدنیا پر جوند دنیا کے مفسرین وید علی احنس ابن شریک متعلق راغلے دے ویشہد اللہ دے بگواہ جوڑے علی پاغسیز مانے ما فی قلبی جی پدرد دکے وو علد الحساب او دا دیر سخت جگڑا لوی دا پینزم نمبر اجی سیب دے دا اجی سیب چے کم دے دا دیر ناکار دے او دے چے خبرے کئی بس دا دے جرگو ساڑے خواہ دے غٹے غٹے خبرے کئی مضبوطی خبرے کئی او ته چې د ته وایې چې بعد د خبرې مې اورېدې سم پلاس پوری الله وایي ویشهد الله علی ما فی قلبی او دا دومره لوی کوسړه منافقي دی وایي دروغ او په خپل دروغ معنی په داسې انداز کې وایي قسم به خوري انا ساده مسلمان خو دې به ټیک وایي نو الله یو علد الحسام دا عجیزه و دا ډېر ناکاره دی آغا دا پوئی کم ساڑے چی وی عجی شی دا آغا عجی دی ارکار روا عجی شی خلاص بنشی دا دو کیا کراشی دا مکی دا آغا ساڑے دیکھا ولی دا مقصد دنیا دا وَإِذَا تَوَلَّا وَرْكَلَ چی دے دو معنی دی تولا دے اگرزی گی دا تانا نسعا فی الارض دے کوشش کئی پزمک کے لئے افسد فیہا چی دے پساد کی پدے کے ستامخی دا دیر نرمی پستے خبرے کی خوشے تانا شاعت ورشی یا پساد کی نمبر ہے وَإِذَا تَوَلَّا کلچ دا اجی سے منبر شی ادے مشر شی نسعا فی الارض دے کوشش کی پدمگا کی لیفسد فی اج پساد کی پائے کہ وَيُهْلِكَ الْحَرْسَ او دے حلاکی الحرس فصل لرا والنسل او نسل لا نگورا فصلنا و نسلنا تباہ کئی انو دا اخناس ابن شورت دے خلقو با بیا ورود لگول پسلونو تا ٹھیک تا او یا پا بغاوت سرا پا پساد سرا پا گناہونو سرا و دزمکی اگا برکات زی حیواناتنا برکات زی واللہ اللہ تعالی لا يحب الفساد اللہ تعالی نخوخی پساد کون کے اللہ نخوخی پساد وَإِذَا قِيلَ لَوْ وَرْكَلَ چُوِوِلْشِ لَوْ دِيَا جِسے ابتا اتق اللہ جسے ابدا اللہ نہ ہو یارے گا دا سکے اخذت العزہ نو انہی سی دلرہ غیرت دا جاہلیت دے ہاں ماتا دیوئے زہڑے رس بر گیا بالعظم پا گناہ سرا فحسبو جہنم اللہ وی کافی دے دلور جہنم ولبہس المہاد دا دیر بدا بچوڑا دا بچوڑا پی جانے دا پخوانے پختو دا ما دا پرشت بسترہ دا پا بسترہ کے پروتے کانا کامبلہ کے پروتے دا دا چاپیر دا وَلَبِئْسَ الْمِحَادِ وَمِنَ النَّاسِ بعض دا جیانو صاحبانونا دا قیمتی جسیب دے من آغا یشری کی دے ورکی خرسی نفسو زان خپل مال خپل ابتغاء مرضات اللہ و طلب در رضاد اللہ تعالی واللہ تعالی رو پنڈیر میرو باندے بالعباد و بندگانو خپلو مانے رون دا جسیب سر قربانی دے مال ورکی و دے ست طلب کئی دے اللہ طلب دا خانہ کعبی نے صحیح پیغام راوڑے دے دا آلتا نے صحیح اثرات اغسطی دی
او دې وجوي دی وای زه کل قربان شم خدا الله دین هغه دی اوچت یا ایها الذین واکسانو آمنوا تاسو ایمان راوړل دي ادخلوا داخل فی السلم په اسلام کې کافتن ټول A to Z ټول داخل شي دا داسې چل شو یهودیانو یو لوی عالم عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ جلیل القدر اصحابی دی مسلمان شو دې مسلمان شو دا ډېر معتدل مزاج دیو د سره سو کسان نور دوی دا چې چل بکاو چې مسلمانان کلک مسلمانان دي چونګې دغه يهوديان پاتې شي دوی په يهوديت کې خود يعقوب عليه السلام د اوغ وخه حرامه کړي وکنه هغه نه خوړه لہذا موږ به د اوغ وخه حلال غنو خو خروبه نه چې په يهوديت د يعقوب عليه السلام په عمل باندې هم عمل راشي الله دا جواب راولي سينه اسلام دا پورا داخلي گئی خوا ولا تتبعوا تابعداري مکوي خطوات الشیطان د قدمونه د شیطان انه بجگدا شیطان لکم د پار استاذ عدو وین دشمن ظاهر دے دشمن ظاهر دے استاذ فان ذللتم کچری تاسو سوق شو تاسو چې دنو وی خویولې دی شیطان من بعد فزد آغنا ما جاءتكم چرایت سرا البینات واضح بیان دو فعلم پوجی ان اللہ بشک اللہ تعالی عزیز غالب دے پا انتقام کے نو پورن انتقام نالی حکیم دے پا محلت کے اللہ تعالی جی محلت ورگی دی کہ اللہ تعالی سشے دے حکمتو ندی حل ینظرون دا خلق انتظار نکے اللہ مگر دے خبرے ایاتیہم چراشی دی ذرا اللہ امر دا اللہ تعالی فی ظلل پاغا وریدو کے ظلہ ما تاویلو ظلہ صاحبان تاوی دا دروازے مخی تا کما چھجنی چی منگو تا چھجو دی تا ظلہ وی روائی والملائکہ ایاتیہم چراشی دی ذرا اللہ تعالی یعنی امر دا اللہ تعالی دا متشابہاتو نہ دیکھا نا امر دا اللہ تعالی والراجی فی ظلل پا صاحبان کے من العمام دا وریدنا والملائکہ دا پرختی وقود یو تامشی الامر اغا امر حکم و الاللہ خاضی اللہ تعالی طرفتا ترجع الامور گرزیدل دا طول کارون دی استرعی ورگی پا جہاد مانی سل بنی اسرائیل پیغمبر سوالو کد بنی اسرائیل لکم آتیناہم دیر ما ورکلو غیلر من آیت دنخنا بینت واضح نحمی والا ورکڑی وی ومن یبدل چاچ بدل کا نعمت اللہ دین دا اللہ کتاب دا اللہ تعالی من بعد پس دانا ما جاءت چراغ لوی غسرن فإن اللہ پس بشک اللہ تعالی شدید العقاب اللہ سخت سزا ورکون کرے زوین خیست کڑا شوید للذین کسانو دا پارک پرج کافران دی الحیات الدنیا لذات دا جوان دا دنیا ویسخرون دے ٹوک کئی مسخرے کئی من الذین آکسان سر آمنو چی ایمان راوڑ دے والذین آکسان اتقو چی دے تقوی کئی فوقم دے بدا پاس ہوئی یوم القیامت پرد قیامت واللہ تعالی یرزق رزق ورکی من آغا جات یشاو چی غواری بغیر حساب بے حساب رونو بے حساب سا مطلب دے دری خبری دی اللہ رزق ورگی چالا غواړي بشمیره او چالا الله دوره ورگی کنه چې خپل معلوم نشي شمیره نه ښا دیم والله يرزق الله رزق ورگی چالا رچي غواړي بغیر حساب بے مشقت بھی نشته ده تکلیف بھی نشته ده او دل سکي دل چې دنو الله رزق ورگی یو سړی د هغه ځان لړو چوي ابل خانه پارام ناز تی خدای ولا دور اور کوي ته پوسې مکا دا د خدای تقسیم دا د انسان تقسیم نه دی هغه دا موږ یو مشر نو هغه د جمعات کې ختم نو مټیای و سره نو مټیای ډبه یو خادم هغه له ورک نو هغه ته دا تقسیم کا نو هغه ورته یې سبا د خدای په تقسیم کوم اکانه په خپل تقسیم کو نه هغه بزرګ وته یا ته خدای په تقسیم کا هغه چې د خدای تقسیم لکه دې په انصاف در ټولو لهر کی هغه چاله دورا ورکړه
چاله یو دانه ورکړه چاله دا مړه چاله اډو څه ورنه کړل او ته دا دې څه وکړل او د استاد تا نه ما تاسو کړو چې د خدای تقسیم باندې تقسیم کوم په خپل تقسیم وای د خدای خدای تقسیم دې چاله لګ ورکړي چاله ډیر ورکړي چاله نه ورکړي سړی سړی ته ګوري مام سړی سړی ته وکړل چاله مې ورکړه چاله مې ور نه کړو نو الله ورکړي څه شي بے مشقتا دویم یرزق من یشا بغیر حساب بے مطالبی ورکی سور کئی بے مطالبہ مطالبہ تینی کڑی غوختی تینی یو سڑے اگر ټول رستلبی چې شلی کی واشل نکړي آیا سړی هغه اړو غواړي نه د نانوتی سے رحمت الله علیه واقعا نه اورېدلی چې یو نواب راغی ډېر پیسې ولا راړي ورته حضرت پیسې والا وای زما نه دي پکار پیسې وی جړل وته مینت وکړه حضرت زما نه دي پکار ده نالم پیسې زما سکار ده ورته وی دي وایي تقسیم کوي وستا په پیسو خپل لاس لګاندا خپل تقسیم کړه خو زنه عالم خیر اذن انوتی سے رحمت الله علیه د مجلس نه چوته لړ د بهر د جمعات په دروازه کې دغه پراتو دا پیزار انوتی رحمت الله علیه پیزار کې پیسې کې چلانوتی سے خپل سبق خو وته نه چلړ پیزار او خواله نه هغه کې پیسې پرتی وي دا پیزار واغسل وی ساندل وای چودل وای وی الله تعالی اختیار ویلی چې لته ولا ورکه چې سوره دنیا الله ته ورکه نه دوره در پسې راضی شیخ الاسلام سے موږ ته ټوک وانه وی موږ ته والد سے وی چې اسنه چې په دینیت ولا الله ته ورکه چې لته ولا ورکه راضی ګور بیا نه راضی وی دا غاله دی دنیا نه راز کې کته په دینیت لته ورکه چې لکه فوټبال ولا ته ورکه بیا واپس راشي بیا نه را دي ښا نو والله يرزق من يشاء بغیر حساب کان الناس دا ټول خلق زمانه د نوح علیہ السلام نه د ابراهیم علیہ السلام پورې امه واحده امت یو یا ټول خلق د باب آدم نواله یو روانو نشي یو روانو نو فبعث الله النبیین الله راولګل پیغمبران نو دې دا کې با پورا آیات جو هم سره بیا بیا رستو راځو دې عبارت دی له بټی کې ثم اختلفوا وتفرقوا خلق طول یو او بیا سوکل اختلافات وکړل او پیر کواریت شروع کړه بازی شروع کړه فبعث الله راولګل النبیین انبیاء کرام مبشرین زیر ورکون کے و منذرین يرون کے وانزل نازل کما ایزر الكتاب کتاب بالحق بانزال الحق فانزال حق سرا او لیحکم د پار دی چې فیصلو کی بین الناس وما بین دخل کو پیما پاس کی اختلاف دی اختلاف کړه پی پاغه کې وما اختلف اختلاف نو کړه پی پدې کې الا الذين مگر کسان اوتو چې ورکړه شوی ته دا کتاب من بعد فضل جاءتم چراغیت البینات واضح بیان پس صدق د کتاب معنی بایم بینهم د وجداغا عناد نه زد نه بین پما بین د دای کی ګورونو الله ټول دنیا یا وا خدای اختلافات شروع کړ اختلافات ولی شروع کړ او د سنفه شروع کړ الا الذين اوتوا من بعد ما جاءتهم پته ولګي دا اختلاف دا د علم والو نه راغلی دا مليانو نه راغلی امی سره په څنګه اختلاف کوي هغه ته د مسلې پته نشته نو اختلاف بس کوي نو اختلاف چا جوړ کړی دی مليانو جوړ کړی دی اوس اختلاف فی دین واحد په یو دین کې یو اجتهادي اختلاف ته اغا اختلاف امتی رحمت نبی علیہ السلام وی ما د امت دا اختلاف څه شه تا رحمت یو هغه اختلاف دی چې بنا بر زد او عناد دی او هغه مخالفت ته رسیدل دا ډېر خطرناک دی او ورور دی په شاته دو سيزونه دي علت د اختلاف دو سيزونه حب جاه او حب مال کله کله سره ولې اختلاف کوي د باندې ټرای د پاره اغا
یو ته لیډر وای نو دا بل ځکه نه یو ځای کېږي دی وایي چې بیا خو به ما ته څوک قائد ملت اسلامیه وایي نو د ځان له جدا دغه جوړ کړی ګروپ یې جوړ کړی نو یا اختلاف کېږي د څه د وجې د منیټرای د وجې دې ته حبجا وایي حبجا دې ته چې سړی وایي زه دې خلکو کې د زه مشر یم یا چې د حب مال دی چې چېرته نه پیسې را روانې دي نو چې پیسې راځي تاسو ګوره په دې دنیا کې ډېر عجیبه عجیبه لانجې کېږي ډېر دینی کارونه دي او هغې ته دا فنډینګ نه دي دا غیر مذهبي خلک کوي او په داسې سټایل کې ورته فنډینګ کوي چې تاسو به حیران شئ شیخ الاسلام سے بھائی بیٹا مجھے پارے کا جو مجھے بیٹا یہاں سے جاؤ تو اپنے اکابر کے ماتخ رہ کر کام کرو یہاں آدمی کھڑے کھڑے بک جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کس کے لیے کام کر رہا ہوں کله کله سړی وایي زه د دین کار کوم زه د نیکای کار کوم په خپله په اخلاص سره لګیایي خو پکې نه هغه بل چاته د هغې فایده میلاویږي د غیرو چې د نو منصوبه په هغې باندې مضبوطیږي الله تعالی دې موږ د دین او ساتي ښه نو داسې وي مال وله ورکوي هغه د صابق صاحب دامت برکاتهم د یو تن خبره کوله یو لوی عالم د دې هنګو پله ما ته هغې نوم واغسته په مجلس کې خو ما لې نوم نه راځي وایي هغې وي چې ما سره وزیر اعلی راغلی او ما ته یې وي چې 20 کروڑ روپۍ به در کوم خو ته به مونږ سره دا 20 کروڑ به ستا ذات نه در کوم او مدرسه دې جوړه دا ټول سسټم یار صدا په مونږ دي خو ته به صرف مونږ سره اعلان کړي وایي نو سابق سے وایي زه هغه ته اوس ډېره دعا کوم وایي زه هم چې تا ولا دا چې مخې ته یې دله کېدي او لته ولا ورکړي دې ته وایي علا کل حال یو داسې نه سابق سے وایي دې نه مخکې وایي زمونږ له هغه ټایم مدرسه داسې آباده نه وایي څه کسان رالل چې دی نو بیګ یې د پیسو راوړو دا به تا درس کې ووایو انو وایي ما ته یې وایي چې یاره مونږ سابق صاحب سره ملایو ما هغه ټایم ګنده کپړې اچولې مدرسې کار مارم کو نو چې موږ نور الهدي صاحب سره ملاویږو نو ما کښېنئ نه نه بس مونږ باندې ناوخته زمونږ هغه سره خصوصي ملاقات ما ورته وایي چې زیم او حضرت دا تا د ځان نه څه جوړ کړي دي او دا خو به خادمان کوي او پلان کې به کوي دا به کوي دا به کوي دا به کوي وایي بیا یې ما ته وایي چې حضرت مونږ دا لږې پیسې راوړي تاسو له نو وایي زه پرې پوه شوم چې دا څوک دي وایي ما ورته وایي ملګري هغه خلک نور دي چې دا پیسې تا نه اخلي مونږ هغه خلکو کې نه یو نو علا کل حال بیا انسان ته څه ملاویږي فنډینګ کېږي نو بس دې صحیح د اختلاف کوي او چې نی ښه صورت حال دا دی ګوره ید الله علی الجماعه د امت ډېر علما اجماع چې دا په څه معنی هغې سره یو ځای اوسئ او که چرې مثلا د امت یو اجماعي مسله ده یو اجماعي جماعت ته یو اجماعي ډله د ټول علما یو طرف ته دي او ستا هلته مزاج نه لګي ستا نظریه بدله ده نو ته په دې خبره اوس پوهې چې یو غاړې ته لاک دي او بل غاړې ته پنځه دي پنځه به څه کوي لہذا ته خپل مسلک خپل رای ځان سره ساته او یو طرف ته کښېنه ته د اجتماعیت ځکه نبی علیہ السلام وایي من شذ شذ فی النار نبی علیہ السلام وایي ید الله علی الجماعه د الله امداد د جماعت سره الله دې موږ حق جماعت سره همیشه وساتي ښه فهد الله نفس الله تعالی چې د نو هدایت کو کوي هغه وی کا کسانو ته آمنو چې د ایمان راوړل مختلف هغه څه چې د اختلاف کړو پی پای کې من الحق د حقنا باذن پیدن الله تعالی والله تعالی یهدی هدایت کی من اجاد یشاء جو غواړي الی صراط مستقیم په طرف د لارې نه ام حسبتم ترعیب ورکی په طرف د جهاد آیات تاسو ګمان کوي
ان تدخلوا الجنه تاج تاسو په جنت ته داخل شئ ولم یاتکم ان بی رسیدل تا لم یصبکم نبی راغل تا سر نبی رسیدل تا مثل الذین مثال کسانو خلو چې تیر شي من قبلکم مخستازنا مستم رسیدل وغیت الباسا اغه فقر والضراء اغه تکلیف د بیماری او لوګه وزلزلوا دی اجړه کول شو حتا در دې پر یقول الرسول حتا دومره تکلیف براغه چې د پیغمبر غونډه شخصیت هغه به موي متا نصر الله کله بد الله امداد راځي الله وی الا خبردار ان نصر الله بیشک امداد الله تعالی قریب نزدو ده دا الله امداد به کله راځي انو الله وی امداد الله تعالی دا نزدې ده رونو دی آیات کې الله وی ورا پښتو کې وی کنه دا وی دا جنت چرته د ثوابه اړه خو نه چې د قصې په کې ګرځي نو الله وی دا جنت داسې نه ده چې بس توایا زما د قصې جنت تزم الله وی نه جنت ته تلو د پاره امتحانات راځي نه جنت مزي چرچی بکې او تکلیف امتحانات برازي مخکنو خلقو باندې دمرا امتحانات راغلي دي چې د پیغمبر غوندي شخصیت اول الذين امنوا الله کلبا متى نصر الله متى ياتي نصر الله دا الله امداد بکل راضي الا ان نصر الله بشک امداد الله تعالی قریب نزدو ده نګوره موږ به سختای غواړو نه موږ به الله تعالی نه امن او عافیت غواړو ښا او که چېرې سختی رااله نو اهلا سهلا مرحبا بوته بیا بازان ټینګ ساتو بیا به استقامت سره اوسو د الله نه استقامت غواړو ښا یسالونک دی سوال کوي د تا نه ماذا ينفقون سمال خرج کی دی فجهاد کی بیا پچاجا باندې خرج کو قل ورته نبی علیہ السلام ما انفقتم اج تاسو خرج کوي من خیر د مال فللوالدین ابو فید نے لفظ مور او پلان والاقربین رشتہ داران والیتام یتیمانان والمساکین مسکینان وبن السبیل او مسافر نچ خرچه کې اول په مور او پلار باندې بیا په اقارب رشتہ دارانو باندې بیا په یتیمانانو باندې بیا په مسکینانو باندې بیا په مسافرو باندې وما تفعلوا اج تاسو خرج کوي من خیر د سمالنا فان الله بشک الله تعالی بی پایمان علیم پورا عالم د خبردار دے کتب علیکم مقرر کړه پتا سمانه القتال جهاد ووقر لكم حال لا دا بد لگی تاسو مانه نګور جهاد مقرر دے خو سړی خوخی چې زری مړ شم ته اوس خوخی چې مړ شي څوک مر خوخی وې وعسا قریب ان تک رو چې تاسو بد غنئ شین یو سیز لره طبعا وهو خیر لکم دا به بهتر تاسو د پاره شرعا نو طبیعت یو سیز بد غنئ و شریعت کې الله ډېر خیری خیره پکې وعسى ان تحبوا قریب د تاسو محبوب ساتي شین یو سیز لره طبعا هو شر لكم عذاب شر د پاره تاسو شرعا والله يعلم الله تعالی پورا عالم نے وانتم تاسو لا تعلمون تاسو نه پويږئ يسالونك د سوال کوي د تعالی عن الشهر الحرام مبارد میاشت د حرمت کې قتال جهاد پی پای کې نګورای هغه یا خو هغه شاته د تماوی چې دا یو اشکال دام نو حرمت میاشت خبره دیندار جی عبد الله ابن جاش رضی اللہ تعالی عنہ جماد الاخرى 29 تاریخ سار لجکم دے نو رجب دیوی دا بارا ورشی دا یو ملګری دا بارا درې پکی لګی دی دا بند کړي اوس را لمی انو جماعت اخرى دا اغی 29 تاریخ سار لے ایک عبداللہ ابن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیوی دوڑ دالا جماعت الاخرى دا رجب نظر آگلے نو اغی عملہ اکڑا چی عملہ اکڑا اغی نے کسانو وجد او اغی پروپیگنڈا شروع ہوگا چی دا سنگا مسلمانان دی دا حرمت دا میاشتو خیال نساتی اللہ دا اغی جواب راولے گا
یسألونک دی سوال کی دتا اے نبی علیہ السلام عن الشهر الحرام پبارد میاش د حرمت کے ایک قتال دی نو ہوا ہے وتے نبی علیہ السلام قتال جہاد کل بھی پاگی کی یس عن قتال بھی نو قل ورتو ہے قتال بھی پاگی کی کبیر گناہ دے لوی گناہ دے خو وصد عن سبیل اللہ منکول دا مشرکان رسول اللہ لرا دا عن سبیل اللہ دا لار دا اللہ تعالی را وکفر بی پا اللہ تعالی مانے کفر کول والمسجد الحرام او پا مسجد حرام نا خلق منکول و اخراج آلی باسل خلق داغی منہ داڑی منہ دا دی حرام نا اکبر دیر لوی دے عند اللہ پنزد اللہ تعالی والفتنہ تو فتنہ چیز اکبر دا دیر لوی دے من القتل قتلنا رونو یادا سے ہوتا ہوئی ورا اللہ ورطا وی دا جہاد نکولو یو علت تا جمیاش دا حرمت تا دا جہاد دا کولو علت پینزری یو تازو سکوئی دا اللہ بندگان مانا کوئی دا خدای دا لارم بل پا اللہ بانے کفر کوئی خلق دا بیت اللہ نا مانا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو دا خانہ کعبے نا استدے او پینزم خبر تاسو پا خانہ کعبہ کے شرک ہوئی نو پینزم وجہ سیدی دا وجوہات دا جہاد دی یو وجہ دا دا نکولو دا ولا یزالون ہمیشہ وی دی اے نبی علیہ السلام یقاتلونکم جدی و قتال کی تازر حتی در دے پوری یردوکم جدی و گردی تاسو لرا عن دینکم دا دین ستاسونا ومن یرتدد آغا سوک جدی مرتد شو منکم دا تاسونا عن دینی دا دین دل اخپلنا فیمد دے مرشی وو کافرن دے کافر وی فاولائک دا کسان حبتت زائد اعمال لغی فی الدنیا پا دنیا کے والآخرہ پا آخرت کے واولائک دا کسان اصحاب النار خاوندان دور دی ہم فیا خالدون دیو پدے کیا میں شہید رونو یو سڑے مرتد شو العیاذ باللہ دے دین نوارے دا یا العیاذ باللہ دین دا احکامو چدنو اگر ٹوکی ورپسے کئی توہین والا کئی بیزتی والا کئی پدے دے اسلام نا واڑے دے مرتد شو اس دتا با چدنو مکاور کا لکا دا دری رضی سوچ و فکرو کا کچاری دے را اڑی گی توبہ و باز کو یا سبحان اللہ وہ کہ دے نرا اڑی گی نو مرتد بیا سزا سوچے دے بیا قتل لے قتل او دا لا اکراہ فی الدین بدین کے زور نشتے دا پزور سو مسلمانوں لی دا مرتد قتل دا دا وجہ دا بغاوت نا دے باغی دے دا نا جی دا اسلام پر خود دا اسلام سر اگریمنٹ کرو دا آگے نا بغاوت پا بنیاد مانے دا قتل دے او چھ کم سڑے مرتد شو دا نکاح ختم شو وراثت نا بدے معروم دا وراثت نہ ملاوی گی دا مسلمانان دا مسلمانان پا مقبرہ کے با نخخی تا طول خبری دا امام سے مسلک تے البتہ امام شافی سے رحمت اللہ علیہ وی کہ توبہ و باسلہ انو توبی سرا اعمال بدد واپس راو گرزی امن وہ ارتداد سر امام سے وی دا اعمال ختم شوخا اللہ جل شانہ فرمائی فاولائک دا کسان جدے حبتت اعمالم فی الدنیا والآخر اولائک دا کسان اصحاب النار خاوندان دور دی فیہا پدے کہ دی خالدون ہمیشہ پاتی کی گی ان الذین بے شک آکسان آمنو جدے ایمان راوڑ دے والذین آکسان حاجرو جدے ہجرت کرے وجاہدو جہاد کی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ تعالیٰ کے اولائک دا کسان یرجو دے اویسادی رحمت اللہ دا رحمت دا اللہ تعالی واللہ تعالی غفور دیر بخون کے رحیم دیر مہربان دے یسألونک اس دیوی جہاد کو نچے جہاد کو نچے شراب سڑے اس کی دیوی پزان نہ پوگے تیز لگ آئی آیا جہاد کے شراب سکو دویب اس دا دین دا کار دا پارا پیسے پکار دی نسو کو یو دوسائی ہو یو گزارو کو پا جوارائے کہ یو غٹ گزارو ہو نا بدا خدای دا دین نا قربان کو مال دا سوال راتا کا نا چی دا اللہ پا لا رکے وی مال خرج کرنے یا لکا حلال خونیشتے غراشا
یو گزار به وکړو هغې نه پس به توبې بیا وباسو که نه هغه به د خدای د دین نه قربان کړو هغې نه لا یقبل الصدقه من مال الغلول الله د حرام مال نه صدقې نه قبلوي ښه حرام مالونو نه صدقې نه قبلېږي او حرام مال چې ورکې که نه نو د صدقې په نیت به نه ورکې داسې به ورکې چې لکه یو زړی او دسماته کوي چې خپل ضرورت پوره کوي هغه ځان له خبره چې تا سره حرام مال لی او تا دا طلب وکړه چې د خدای د رضا دپاره چې زه د دې د خلاص شم د ګناه نه او تا دا ورکړه په دې تعالی مقام او اجر به الله درکوي خو د صدقې او د ثواب نیت به پکې نه کوې ښه نو یسألونک ای سوال کوي د تا نه اے نبی علیہ السلام عن الحمر په باره د شرابو کې والمیسر په باره د جوارای کې قل فیهما وایه نبی علیہ السلام په دې دواړو کې اسم کبیر ګناه ډېر دی و منافع دې کې فائدې دي للناس د پاره د خلکو رونو تاسو ویلی دي په تبیان کې ویلی دي علوم القرآن ټولو کتابونو کې ذکر کوي پورا د شراب په حرمت کې تدریجاً 4 مراحل اول شراب دا اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی په سورہ نحل کې بطور نعمت ذکر کړي خدا د اسلام ابتدائی وقت شراب هغه ټیم کې داسې لکه دی وخت کې ته ګورمیس کې دی وخت کې ته مشروبس کې جام شیرینس کې داسې شراب حلال بیا اللہ تعالیٰ چې کوم دینو د شراب حرمت راولې تدریجاً سچلو شو اللہ فرمائل یسألونک عن الحمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس دیکھیں دا خلق پائدې مشته او نقصانات پکیم دي خو نقصانات ډیر دي د چانه د پایدو نه نو چې کم خلق خياران و غيو قتل وجد کم سیز نقصانی هغه موږ څه کوو چې استعمال لګي فائدې دي نقصان ډیر د شراب پرې خود بیا سیبا پدریم درجہ حکم راغی چې الله فرمایا الله تقربوا الصلاة وانتم سکارا تاسو مستمنیز دی کېږئ کله چې تاسو په څه کېږئ په نشه کېږئ دا دریم تدریج راغی نو ډېر خلک هغه وي ښه د شرابو د وجې موږ د مونځ نه منع کولی شو موږ به دنیا پرېږدو خو مونځ نه پرېږدو نو هغوی شرابو ته شا کوي پس څلورم ځل باندې الله حکم راولېږه رجس من عمل الشیطان او ګوره د عربو به هم شراب څښل مشروب خو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کوم خاص صفات دي ګوره پکې یو صفت دا مو چې ابوبکر صدیق سے کله جاهلیت دور اسلام نو او هغه ټیم کې شراب لکه د مشروب څښلی شو هم ابوبکر صدیق سے چرته ټول عمر کې خلیلا شراب وړلی نه دي چاله تاسو کو تاول نه څښل ورته وی اصل کې شراب به سړی وسکل کنه نو عقل کې به فرق راته اړم خو سړی غړي وړي وای انو دا زما شرافت دا برداشت کول نه چې زړی په داسې کیفیت کې چې زړی خبره کوم په ځان دي نه پوي ما ځکه ټول عمر چرته شراب خلیله وړل دي ښا ويسألونك ماذا ينفقون او دای سوال کوي د تا نه نبی علیہ السلام چې څه کل فیما اسم کبیر وما واسم ما گناہ داغي چې ډیر لوی دی نه نو ويسألونك دای سوال کوي د تا نه نبی علیہ السلام ماذا ينفقون سمال خرج کی نو قل و نبی علیہ السلام العفو زائد مال خپل حاجتنا دا خرج کوي ورونو اسلام دیر د اعتدال او د عدل مذهب دی او کاش په دې معنی دنیا پورا عمل کوله ګوره د مالدارانو ته الله تعالی قرآن مجید کې بار بار وي تاسو انفاق کوئ او ګوره ته چې مالدار زړه چې انفاق کوي الله والا نور ورکوي او که چېرې زموږ په معاشره کې صحیح صدقات او صحیح د زکات سسټم شروع شو مجال لري چې څوک محتاج پاتې شي څوک غریب پاتې شي خو نه کوي خلک نه ورکوي صحیح
ډیر کم خلق د جای صحیح صدقات ورکوي کذالکم تکرنگ یبین الله بار بار بیانې لکم تاسو الآیات آیاتنا لعلکم د پاره تتفکرون چې تاسو فکر وکئ سوچ وکئ فی دنیا فی امور الدنیا په امور د دنیا کې والآخرة او په آخرت کې ويسألونک د سوال کوي د تعالی نبی علیہ السلام عن الیتاما په بار د مال یتیمانو کې نو سړی چې jihad کوي نو دای و jihad کو نو jihad کی شهادت پر راغی ان ضرور ماشومان بچی بو ته پاتې ویرونه وغیرہ یتیمانان اوس چې کله دا آیات راغې چې ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا سوګ د یتیمانانو مال خوري دا خېټو تصدن نه کوي اوردن نه کوي صحابه کرام ویریدل دا خو من خېټو د اوردن نه کوي لہذا صحابه دا چلو کو چې چا سره په کور کې په کفالت کې یتیمو نو هغه له جدا کټوای په خوله او ځان له جدا په خوله یو جدا په خول دا ځان له تکلیف بل هغه کې یو مسله دا و چې کله به مثلا یتیم بلګه خوړه غړې را په خو نه خراب شو نقصان مو نو دایته دا تکلیف دی رسول الله الله جواب راول کل ورته اصلاح لهم خیر اصلاح د پاره معلومه د دې پاغه کې خیر دی و ان تخالتم کہ چرتا سو خلط کوي دي سره ګډوډواله کوئی فاخوانکم دارون استاد په دین کې والله تعالی يعلم عالم المفسد مفسد معنی من المصلح مصلحنا ولو شاء الله کہ چر اراده شد الله تعالی لاعلتکم تنگی بیراو سے پتا سمان ان الله بشک الله تعالی عزیز او حکیم نے د یتیم مال در شریک اوساتا وګوره دې د پارا د اصلاح د پارا او کتی دې د پارا کې چې په مې يرغب باندې وې یتیم مال ختم کې او زر ولا خلاصې جیر دې سولوي چې ما ولا مال خلاص کړی ور الله بلی عالم نه ښا ولا تنكحوا المشركات الله وی تاسو چې دنو نکاح مکوي المشرکات مشرک خود ته حتی در دې پوری اومن چې ایمان راړي ولا امه مؤمنه او امرئ او باندې مؤمنه اوس کله جهاد لاړو ټیم ډیر شو الته د نکاح ضرورت راغې چې د نکاح ضرورت راغې نو مشرک سره نکاح کولې شي نو الله وینا ولا تنكحوا المشركات او نکاح م کوئی مشرک خود تر حتی در دې پوری من چې ایمان راړي نو د دین مخ کې نو مشرک او د مسلمان په خپل کې نکاح سوا جائز و د دو جانب سردار اکای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم درې لوړه حضرت زینب بیبی حضرت رقیہ بیبی او حضرت کلثوم بیبی د دې آیات نمخ کې هغه مشرکان په نکاح کوي دو د ابو لهب د زامنو په دا کې نکاح کوي او یو جدنو هغه بیا رستو اسلام راوړل د زینب بیبی خاوه ولا مت مؤمن او امرئ مؤمن چې خیر بهتر د مشرکتن امرئ ولا امتن باندې مؤمنه امرئ نا خیر بهتر د مشرکتن د مشرک خزینه ولو اعجبتکم فشر عجب کی تعجب کی واجه تعالی رسشه حسن داغي او مال یو خدړیر مالدار ده او ډیره خسته ده او عقیده او نظریه برابر نه ده الله وی د دې خزینه تعالی پارس شیخ ده نا باندې ده لخلا نبی علیہ السلام تنکح المرأة لاربع لمالها خلق وعده چې کوي په مال د وجه کوي د جمال د حسن د وجه کوي د حسب د خاندان د وجه کوي ولدینها او د دین د وجه کوي فصبر بذات الدین ته بګی دا دین واړه کا تربت یدا کا خدای وتا لدا څلور واړه خبرې پکې درکې او زمون خلق څه کوي دین ترستو ګوري مال ته ول ګوري جمال ته ګوري خاندان ته ګوري انو چې وعدو کې نو بیا شوټینګ شروع شي انو یو ولا پکې خدای په عايزه بیا ورني نو دین پکې وای اصل دی دین پکې څه شی دی اصل له ولا تنكحوا المشركات
او تاسو نکاح مکوي ولا تنكحوا او تاسو نکاح مکوي المشرکین مشرکان سړو سره حتی در دې پوری یؤمنو چې د ایمان راړي ولا عبد مؤمن امرئ مؤمن خیر دا بهتر ده من مشرک د مشرک نه ولو اعجبکم اگر چې په تعجب کې واچي تعالی را نو د جنایا ولو اعجبتکم حسنها ومالها او دا لګ دي کې بس ولو اعجبکم چې په تعجب حجب کې واچي تاسو لره سشه دا غسو حسن او بل په سړی کې حسن قیمتي بولل شي نه وړه سړی کې چې څنګه نکاح ور کوي حسن ولا نه ګوري د الله بندګانو په الګ کې خلک دوه سيزونه ګوري حسن ولا نه ګوري یو مال ګوري یو جاه ګوري ماله وجاه حسن نه چې د په معاشره کې اوس یو سړی دی تور لاټوي بدرنګي خواغسي ابلا مالدار یا لوی وزیر دی عقیده ورسې سپر ده ارسی سپر دی اوس شه ده په لوی منصب باندې دی وی کرنیل له جرنیل له خلک ولا رشتہ نه ور کوي دا دې د جه وی ښا نه په سړی کې جه کته شي او مال کته شي او په خزه کې مال کته شي او حسن کته شي اولئک دا کسان يدعون دی بلل شي الى النار اولئک دا کسان يدعون دی بلی الى النار په طرف د اور ولې د دې عقیده خراب دي ټیک ته دا مال ته قتل وس چل بو کی په بل طرف باندې واړی ښا والله تعالی يدعو بلی الى الجنه په طرف د اسباب د جنت والمغفرة په طرف د اسباب د مغفرت ويب باذنه په اذن د الله تعالی ويبين آیاته او بیانی الله تعالی آیاتونه خپل للناس د پاره د خلق او جناتو لعلهم د پاره يتذكرون چې د نصیحت والی ويسالونك عن المحيض اوس نکاح وشوا اوس چې نکاح وشوا نو بیبي سره ملاوي دل رالل نو آیا چې کله دای بیبیانې په حالت د بیماری کې په عذر کې نو ملاوي دی شي وسره الله دا غي جواب راولي ويسالونك دای سوال کوي د تا نه نبی عليه السلام عن المحيض په بارد بیماری کې چې آیا په دې بیماری کې تزه دا ودرېګا په دې بیماری کې ملاوي دی شي او کني شي ملاوي دی قل ورته نبی عليه السلام قرآن مجید چت کا قل ورته نبی عليه السلام هو اذن دا ضرر دی پدې کې باندې ملاوي دا ضرر دی فاعتزل النساء زانو ساتي جدن النساء د بیبیان نه فی المحیض په حالت د بیماری کې دا محیض یا مصدر میمی دی یا ضرب ته په وخت د بیماری کې ولا تقربوا نتاس منیز دی کېږي دی بیبیان سره په خاص انداز باندې حتی در دې پوری یطهرنا چې دای څه شوي پاک شوي فاذا تطهرنا کله چې دای پاک شي فاتون دراتل کوي دای سره من حيث سرنګي امرکم الله چې الله تعالی سره سکړه دې امر د الله تعالی کړه دې د پار طلب د اولاد ان الله بشک الله تعالی يحب التوابین الله تعالی من ساد یا خلق تا چې دې توبه او باز رجاعين رجوع کوي الله تعالی ته يحب المتطهرين او الله تعالی سکي من ساتي المتطهرين خلق تر چې هغه ځان پاک ساتي نساءکم بیبیان استاذ حرس لکم دا زائد کر استاذ زائد کروندی استاذ فاتورات لکوي حرسکم اغه زائد کروندی استاذ ته اناشیتم سرنګ استاذ خو خي وقدمو روان دي کوي لانفسکم د پار نفسون استاذ نیک نیت د اولاد واتقوا الله يريد الله تعالی نو علم پوشي انکم بشک تاسو ملاقات دی الله تعالی سره ملاو شي وبشر المؤمنین الله وزیر ورک مؤمنان لا نو کلا کلا اس خزا خاون کور کې پاتې کیږي وعده شوه دي اختلاف راشي خزا وای خاون وای خدای استقام ادا کارو کو خزا وای خدای استقام ادا کا خزم قسم غری دا کار نه کو او خاونم قسم غری دا کار نه کو دای په عزت راشي الله وای دا سم کوي ولا تجعل الله مگر دوی الله تعالی لرا غرزتن ټکای لایمانکم د پاره قسمون استاد ټکای پیژنې مخه خلک کوي کنه ټکای لګولي نو مگر دوی دا عرضه
د پار د قسمونو ستاسو ان تبرو انت بزان په کوي جلالین وای لا بګي معذوب کی دي الله تبرو تا چې تاسو باندې کی نه کوي وتتقوا تقوا بنه کوي وتسلغوا او اسلام نه کوي په ما بین د خلکو کې و یره زه خو نشم در کولې ما قسم کړی چې زه به روپای نه لګو نو دا وای نه دی به یا قسم یې کړی د به ښځې له روپای نه ورکو الله وی داسې قسم مخوره بل ولا روح المعانی وی عرضة لأيمانكم ټوکای د پار د قسمونو ستاسو عن وسره کې دی عن ان تبرو د دې خبرې نه چې تاسو نیکی وکړئ یعنی ځان دې قسم کړی چې نیکی باندې کې تقوا باندې کې اصلاح باندې کې بین الناس لاس کا تکا بین الناس وما بین د خلقو کې والله الله تعالی جے سمیع پورا پورا اوریدونکې او علیم دې پورا پورا عالم دې لا یواحظکم الله نسی تاسو الله تعالی باللغو پاغ لغو لغو معنی بیهودا فی ایمانکم ګورن کلا کلا قسم وکړه نو چې قسم وکړه ز قسم حکم او قسم د ذکر کوي لا یواحظکم الله نسی الله تعالی تاسو رب باللغو پاغ بی اراده فی ایمانکم په قسم استاد کی ولکن یواحظکم لیکن نسی بتاسو بما بامان کسبت چې کسب کړه پایمان قلوبکم کس کړه زنو استاد رونو قسم پدری قسمه ده یو یمین لغو ده یمین لغو دا ده چاہے کہ انسان نا اجتهادی غلطی راشي تا پرون یو کار کړه ده او نن ستانه ایر دي او توای هغه تا دا کار کړه توای خدای شته قسم نه معنا نه کړه خدا ته کس ته نه وای دا څه نه وای په هیر وای انو دی باندې ګناه نشته دا یمین لغو ده یو یمین عموس ته غموس معنا دا غپې خوړل دا قسم چې صغری دله الله تعالی په جهنم کې غپې ور کوي د یو کار نی کړي او د تخپه درجه معنی نه کړي پای معنی قسم خوري یعنی درو قسم خوري دا ډېر خطرناک دی د خدای غپې ور کوي یو د یمین منعقده هغه دا دی چې یو سړی وایي زه به دا کار نه کوم په مستقبل معنی قسم وخوري او دې بیا دا کار کوي نو دې به 3 روزي نیسي میلمه راشي چای ورته کېږي بسکټ ورته کېږي وایي خدای شته که دانه مې خولې ته وړله او بیا پوره پلیټ خلاص کړي تا چې قسم وخوړو وی ولا که ګوتې مې وړلې خدای شته که ما دا کار وکړو او بیا څه کوي بیا یې وکړي دا څه چې دی اوس دا عام خلک کوي وایي زه خولې له بس نه وړم قسم دی په ځان مې آرام کړی دی او بیا یې وخوري نو وخوره پلیټ خالي که ورپسې بیا 3 روزي ونیسه ښه پوه شوې لا یواحظکم الله ارونو قسم نه دی قسم علماء فرمائی روایتونو کې راځي کم سړی چې پر اختیا قسم خوري په درو نه پر اختیا قسم خوري د دې انسان رزق بتنګي د رزق کې به برکت نه او کم انسان چې په درو قسم خوري د قبر تنګ او دا د خپل کشران دا ګوره دا واشومان په لارو کې لبي کوي او چې هغه اوټ دی قسم نه دی او هغه قسم دی اوټ دی قسم نه دی او قسم دا غلط خوونه دي دا د خپل کشران دینه منې کول غواړي قسم د پر اختیار په کار دی نه په دروغ باندې په کار دی لا یواحظکم الله باللغو بیمالا کی یواحظم بما والله الله تعالی غفور بخون کې رحیم مهربان دی للذین د پار را کسان یؤلون چې ایلا کوي من نساء بیبیان خپل سره تربص انتظار دغه 4 اشهر میاشتې فإن فاو کچاره د رجوع کړه فإن الله بخون کې مهربان دا د قسم وکړه چې زما بیبي سره خواته نه دم دي ته ایلا وي 4 میاشتې 4 میاشتې تیر شوي او د خواته لړنا نو په دمانه امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي د خزه د مال طلاق شو طلاق باین راغی
نور درې واړه امامان وایي چې طلاق باین نه دی راغلی دا ټیم چې تیر شو او د دې نه پس به دې څه کوي طلاق به ورکوي ٹھیک ده که وان عظم الطلاق کچری د دې عظم د طلاق وي نو فان الله پس بشک الله تعالی سمیع پورا پورا اوریدونکی او علیم دی اوس روان رااله چې روان رااله نو طلاق راغی نو مسله د طلاق ذکر کوي والمطلقات او مطلقی بی بیان چې دی تربصنا دا خبر په معنا د امر دی انتظار دی کوي بانفسهن فزانن خپل سره ثلاثه قرو دری بیمارای دری حیضه امام شافعی سے وی دری پاکای ولا يحل حلال لهن دپار ای یکتمنا چې دی پټ کی ما آغا حلق الله چې ګرځول الله تعالی ما آغا ولد لرا یا آغا ویني لرا بیمارای لرا چې الله ګرځول فی ارحامهن پرحیمن دا غي کې ان كن کچری وی یؤمن ایمان علی بالله په الله تعالی باندې والیوم الاخر او پرز د اخرت باندې وبعولتهن او خاو نګورنو اوس طلاق ورک طلاق په ترتیب باندې کړه زمونږ خلق د دای خو ارشه په جټ باندې دغه چې طلاق ورکای نو بس غرب 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 طلاق ورکی طلاق داسې خودتی توڑی طلاق شریعت یو طلاق ورکا بیا کی میانس کې مکو باسا اوس کلا یو خزل طلاق ورک اوس هغه طلاق چې ورک طلاق یو ورکړی دی کی رجوع کې دیشي او چې کلا عدت تیر شو نو خبره بیا ختم شو اوس خاون رجوع کوي او د دې خزي د دې یا معشوم دې امید دې او یا چې دې دغه تکینه یا امید دې او یا چې دې انو بیماری ده عدت دې نو دا وایي چې زما چې بیماری چې کومه ده حیض هغه تیر شوی دا دې دروغ وي نو طلاق واقع شو چې طلاق واقع شو انو دا ودی ته ګناه کیږي نو الله ورته چې دا څه مکوا ته دې کې غلا مکوا ته دروغ موایا سچي حقیقت ته خبر ظاهر کا ان كن يؤمنك جروید د ایمان بالله الله تعالی والیوم الاخر پرزدار قربان د الله نه الله ودا الله غا چاته وای چې د الله او د الله پر رسول معنی سي ایمانی او کم خلق چې د آخرت او د قبر فکر نه کوي هغه خو چې څه کوي دا غي خو خدانو وبعولتهن او خاوندان د دی احق دا ډېر حقدار دي برد دین واپس کولو دا غي په ذالک پدې کې ارادو کچره اراده دا غي اصلاح دروغي ګور رونو دې خزه ته وایي ګور تعالی دا ډوم به خاون به تر دې اسینا ته بدی چا کرګی تا دا بل خاون ملاو شي ملاو نشي یا ملاو شي هغه دنه لوی ظالمي بدا پدی تصبر کا بدی له الله د خیر غواړه ولهن او د پار دی بیبیانو مثل الذي فمثل داغه حقوق دی علیهن څنګه چې په دایمانه بالمعروف په معروف طریقه باندې هو للرجال د پار سړو علیهن د پاسه د دینه درجه فوقیت ته رونو داسې چللې څنګه حقوق د سړو دی په خزو باندې داسې د خزي حقوق دی په چا باندې په خاون باندې په سړو باندې دانا چې خاون وای د مانیټر يم او بچ ز ثواب هغه بکیږي او د ما حقوق به ادا کیږي نور د خزي د حقوق خیال نشته نه د هر انسان الله خپل حقوق مقرر کړی دي ګوره د مور او پلار خپل حق ته د اولاد خپل حق ته د خزي خپل حق ته د خاون خپل حق ته او په قیامت کې وا هر سړی د غړای نه پسینی سره شي په حقوق سره دلته و مانیټریو کی مانیټری نه چلیږي الته د هر انسان خپل حق ته او د هغه حق جواب باور کوي او الته څوک چاته حق پریږدي نه بالکل حق نه پریږدي عیب بدل وسالی نیکای باندې کني کای ني ګناونه به راړي او د دې سړی په علامه کې به اچي ښا والله تعالی عزیز پورا عالم حکیم حکمتون والده الطلاق مرتان طلاق رجعی شرعی مرتان دا دو ده
فامساک نو پس ساتل پس د دینه بمعروف په خطر کمانه او تصریح یا پری خودلی بی احسان پر ډیره خطر کمانه ګورونو طلاق طریقه دار یو طلاق باور کې مکوا پکې پری دی بیا چې وخت تیر شنو بل طلاق باور کې مکوا پکې پری دی بس دریم طلاق دی ورک خبره ختمه او درې دی په یو ځل ورک نو خبره ختمه ها فامساکم ساتل دی لره بمعروف په خطر کمانه او تصریح یا پری خودلی بی احسان په ډیره خطر کا ګورونو دانا زمونږ دا خلک چې طلاق ورکوي څه کوي یا یې خواږه ښځی او یا چې طلاق ورکوي نو چوکه ورپسې راوالي نه شریعت وایي داسې نه ته طلاق ورکې ٹھیک تا رشتہ ماته کا خو زړه مه ماتو زړه مه ماتو زړه چې کوم دی هغه جوړ وساته بس ټیک ته وایه زما ستا کور نه کېږي ما خپل کوشش ډېر وکړو خو زما ستا مسله جوړېږي نه لہذا چیل دی ولا والی جوړه دی ولا والی ښه په خوشحالی دې څه کي پرېږدي وایي کبھی ہم سے تم بھی تو تے آشنا کہ اب ہم سے یکدم جدا ہو گئے کله خو ډېر د مینې محبت تعلق او جدا شنو دشمنای دي بد تقدیری معامله وه اړو پکار دی دی کې بیا سختی ښه او تصریح باحسان ولا يحل لكم او جائز نرتاو د پارا ان تاخذوا دا چې تاسو والي مما دا اغنا اتیتمون چې تاسو ورکړي هغه لره شین سسید الا مگر په وخت هغه ان يخافا شریک دا خذا او خاون الله یقیم چې دی بقائم نه کی حدود الله تعالی خاون خذل مہر ورکړي دي او دیتی خذت طلاق واړي الله جل شانه فرمایي چې دا خاون چې کوم دی خذ وته مال طلاق راکا او تعدی او ظلم د خاون د طرف نه نو خاون ته د دینه واپس مہر غواړه ما الا يخاف الله يقيم مگر دا چې یریږي اي يخاف الله يقيم چې دی قائم نه کی حدود الله تعالی فان حبتم کچری تاسو یریږي و اولیاء او کشاب و حکام الله یقیم چې قائم بنی کی دا دواړه خذ او خاون حدود د الله تعالی فلا جناح علی من استحرج په دواړو معنی فيما پاس کی ابتدت بی چې دی فدیه ور کی بی پای سرا تلک حدود الله دا حدود الله تعالی دی فلا تعتدوها پس زیاته مکوي په ماتول د دې کله کله رونو د خزي او د خاون مزاج نه لګي او چې کله د مزاج فرق کی او بیا دی په مابین کې جدائی پکار ده که جدائی دی نکړه کنه تاسو کتلی ډیر کارا ته خزه خاون دولی خاون خزه مړ چې دنو هغه ولي لوی کسی ته بیا جوړی شي دا وجه سي او د دې په مزاج کې او بل سره فرق کی او سره دا فرق د مزاج نه اولیاء چې کم دین هغه ولا خیال نه ساتي هغه چې دنو دا خینا فلا جناح علیهم فيما ابتدت به تلك حدود الله دا حدود الله تعالی فلا تعتدوا ومن يتعدى او چا چې تجاوز کړي حدود الله تعالی نه فاولئک دا کدان هم الظالمون دی ظالمان دی فان طلقها کچر طلاق ورک دریم پس د دونا فلا تحل له دا حلال د پار دا من بعد پس د دینا حتا در دې پر تنکحا چې داسو کی دا ملاوشی په خاص انداز کې زوجن غیره خاون بل سرا رون تن کې هم معنا ګوره تش نکاح نه ده ولی زوج ګرځي په سمانه ګرځي کله تن کې هم معنا نکاح وا نو دلته بیا دادا سوچ حتا تن کې رجلن غیره چې نکاح کی چا سرا رجل بل سرا دلته الله رجل یاد نه کس یاد کو زوج یاد کا خاون یاد فإن طلقها کچری اغول الطلاق ورقابل خاون فلا جناح علیهما نشته حرج بدی دواړو باندې اي تراجع دا دې رجوع کی ان ظننا کچری د یقین وی اي کوئی مچ دی وقائم کی حدود الله تعالی وتلك حدود الله دا حدود الله تعالی دی یبینها بار بار بیانی الله تعالی غیر لکم ان بار دا کوم یعلم چې دی پویږي واذا طلقتم النساء
هر کله تاسو طلاق ورک بیبیان لره طلاق رجعی فبلعنا دی ورسی اجلهن اغنیټی خپلتا نو فامسکو نو ساتي دی لره بمعروف په خطر کمانه او سرحون یا پری دی غیلرا بمعروف په ډیر خطر کمانه ولا تمسکو نم ساتي دی لره زرار اند پار zarar تکلیف ورکول لتا تدو داج تاسو تجاوز کوي ظلم کوي پاغ ایمانه یو سړی د خدي سره نه لګي او دې طلاق ور کوي او دې طلاق داسې ور لانه ور کوي دې خزه تنګي بعض جاهلانی کنه رشتہ نه جوړيږي ایو ته طلاق ور کوي نه وای دا کور کې به زړه کم خو طلاق ور کوم نه الک کم وخت چې تاسو غلام خو نه تاسو تا پیدا کړی خو نه د خالق الله دې مور خپل بل سوکتی او تا ته یو آو په یو آو باندې تاسو هغه ځان سره په خطر لید دا ظلم دی دا جایز نه ده بچ رشتہ نه نباویږي خود به بیا طلاق ورکړي خو یو سړی طلاق نه ورکړي څه د پاره د زیاتی د پاره نه ساتي او نه پریږدي دا ظلم دی ولا تمسكوا النذرار لتا تدوا من يفعل ذلك او چا چې دا کار وکړو فقط ظلم نفسه پچا دا په بل ظلم ګور الله په ځان ظلم وکړ په بل باندې رونو یاد ساتي د بل انسان بی عزتی دا د ځان بی عزتی دا په بل انسان باندې ظلم کول دا پچا ظلم دی دا چې دن په ځان ظلم دی ښا ولا تتخذوا تاسو منی سي آیات الله آیاتون د الله تعالی حزوان پټو کو سرا نو د خدای احکام پورټو کې مکه د خدای احکام پورټو کې په دوه قسم دي یو رونو عملی ټوکی دي چې د احکامونه غب شپ جوړ کی دریم خنداګانی دي اوس داسي نسل راغله د بی کلمې پیدا دي د چوسدای د دې مور خپلاریا چوستی دی یا بل څه دي ګوره داسې خلک د دې په نیټ باندې لګیای په موسپو څخه خنداګانی کوي موسپو دې ویډیو غانې جوړي اوس دا روزه را روانه دي روجو پسې څوک میسیجی کوي څوک دا ګوره ډیر لوی ظلم دی دا الله د احکام توهین کوي انسان د توهین په نیت کوي خو د ایمان نه وځي دا خبرو د ځان ساتل پکار دي بعضې سړی بل خاندي ان بل یو خاندي څه چلې بل یو نه خاندي ته بل خاندې نه ځان له جهنم اور ګوري دا د لطیفې دا مزاج ني دا د بل د خاندولو دا مزاج او جهنم د بوتلو د پاره دام کافی دی ښا او دیکھ انسان هغه خبرې کوي چې انسان د ایمان نه پکې وځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چې مولوی صاحب جمعې پر مجلس ذکر تر راغلو ابو هريره صاحب ته نصیحت کو یو نصیحت کو تداو چې ابو هريره کم خانده ډیر مخاند کوم انسان چې ډیر خاندي ډیر د خنداګانې ګپې شپې کوي دي سره د انسان سوشي زړه غافل شي ایمان ته نقصان رسیږي ولا واذكروا نعمت الله ذکر کوي نعمت الله تعالی علیکم پتا سمانه وما اغا انزل نازل کړه علیکم پتا سمانه من الكتاب د کتابنا والحکمت د حدیث د یعظکم الله امر کوي تاسو به پدې باندې واتقوا الله یریګ د الله تعالی نو علم پوجي ان الله بیشک الله تعالی بكل شیء پر یو سید باندې علیم عالم دی الله عالم دی چې فساد کې اصلاح کې واذا طلقتم النساء ہر کله تاسو طلاق ورکي بیبیانو لرا فبلعنا اغي اورتي اجلهن نیټو دا غي تن فلا تعذلوهن ممن کوي اغي لرا عین کې حنادا چغي دي نکاو کې ازواجهن اخاوندان خپل زره اذا تراضوا ہر کله چغي رضا بین ما بین کې بالمعروف معروف طریقہ رونو دا معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنہ دا چې دی یو صحابیونو دی خپل ملګری له خور ورکړی و هغه ول طلاق ورکو چې طلاق ورکو دی په ډېر خپه شو او دا خور بل چا سره نکاح شو خو هغه خاون ول بیا طلاق ورکو طلاق ورکو انو هغه لومبي خاوند دی سره بیا دوباره نکاح کول نو دی ورو وی چې نه یو ځل ول طلاق ورکړ زه خدا نه پریدم دا رشتہ الله وی دا سے مکه وی بیا دې زر دنیا کې فساد عظیم راضی بلکہ اللہ وی سو مما نہ کوي
خو چې کله به معروفه طریقه مانی دارنګې رونو په معاشره کې اوس د پښتنو د معاشري سیستم بدل شوی دی ټولې دنیا سیستم بدل دی اوس ډېر د بېباکای د ګستاخای د بې ادبو دور راغلی دی د موبایلونو دور راغلی دی د میسجو دور راغلی دی لہذا کم ځای کې چې معمولی غوندې کف ملاویږي د رشتې او الګ جینای خوشحالي نو په دغه ځای کې رشته پکار ده او منه نه ده پکار خلک منه وکړي سختی وکړي کله کله د هغې نه بیا ډېر لوی مسائل جوړ شي او دا مسائل څه دي دا خپل ضد برابري ضد برابرول نه دي پکار چې د شریعت اصول پکې نه ماتېږي انو بیا پکار دی ښه ذالک یوعظ به بدیمان ذالک دا چې یوعظ امر کول شي به بدیمان من هغه چا د کان چې منکم د تاسو نه ایمان راړي بالله په الله تعالی باندې والیوم الاخر پر د آخرت باندې ذالکم اسکا دا ډیر پاک اونکې لکم د پارستادو و اسکا دا پاک سادي تاسو په ظاهر کې و اطهر او ډیر بم پاک سادي تاسو په سکی په باطن کې والله یعلم الله تعالی عالم دی وانتم تاسو لا تعلمون تاسو نه پوهیږئ ورونه د طلاق مسله راړه اوس طلاق سره جوخته مسله د سراړي د رضاعت راړي ولی د ښځې او د خاوند په خپله کې خو طلاق راغی روانه شوه خو میز کې پکې ژوند د چا تباه کېږي د ماشوم تباه کېږي نو الله ښځې ته هم وایي ته ماشوم سره ظلم مه کوه خاوند ته هم وایي ماشوم او پاک دی هغه ته تاسو څه وایي انو ښځه خاوند چې وله طلاق ورکړي هغه ورته ماشوم په خانک کې واچي ویلیږي وله وایي دا د هغه طلاقي زوی دی زه ورسره څه کوم خاون لی چې راولي هغه هم وایي دا د هغې زوی د اکه نسل به اکه شی به هغه هم خیال نه ساتي نو میز کې ماشوم تباه کړي الله وایي داسې مه کوئ ښځې خاوند ته وایي که نه ګوره تاسو خیال ساتئ تاسو صرف خپل انانیت عزت مه پوره کوئ او شاته نسل لی تاسو هم د چا نسل پاتې شئ تاسو لی خیال ساتلی دی نو چې ستاسو په خپله کې کټ راغی نو هغه نسل تاسو تباه نه کړ نو والوالدات میندې چې یرضعن دی پای ورکوي اولادهن اولاد خپل ته حولین کاملین 2 کاله پورا لمن اراد پار هغه چا چې اراده ای یتم تام کی الرضاعه مدت د رضاعت نو پای به سوره ورکوي اوسنۍ جنکای جنټلمین دي خانه دا د ماشوم حق دی دا د ماشوم حق ګوره دا د مور دا پای نه دی او تیږي چې او ماشوم د پاره الله سي اخی دي دا په سریلک کې او په د نورو سیزونو کې او دا د میخو په پای په غوا په پای نه کیږي هغه به یا ګرمي یا به یخي هغه د ماشوم د مزاج موافق ني ماشوم له الله تعالی د مزاج موافق هم د قدم مور پای ګرځولي لہذا 2 کاله د پای ورکي ماشوم بعض خلک ای ظلم کوي هغه د وخت ډیر زر ماشوم کټ کی دا زیاتې ده نه د پکارخه لمن اراد ان يتم الرضاعه بعض خلک بل څه کوي هغه مخکې راځي ماشوم شي انوي سچل کوم مثلا یو بل روري داغه ماشومان دي یا داغه مثلا نارینه اولاد دي نو د زوی چې نو دی وای دا به غل ورکو الیکه دان تقسیم کې څنګه ورکه ان وای دې چې بیا لوي شي نو بیا دې نمونې کیږي نو اکا ټیم اوچتی کی وری کی والا اوس هغه بل خزه هغه مورني پسل کاله کې هغه وت اکا مين نشي ورکول کم چې خپل مور خپل اولاد ته ور کوي بل رضاعت ولا کټ کو او کپدې کې دا ماشوم مړ شو کنه بالکل دی ګناګار دی دایې د قتل سبب ګرځېدلی دي ولې د دې ماشوم حق دی نه وای ورا ولدیت نه بدلی مور د ول مدت پر رضاعت کې پای ورکی تربیت لبلا خیال ساتي او وته دی رور سره پاتې کوي خدا نه چې د غیږ نه ولا ورکی
او ډارې کې ورکړي. دا خو د ماشوم او د ماشوم حق که دی لوی شو بالغ شو او بیا خپل مور او پلار ته بخنه وکړه خو یا سبحان الله. او که چېرې دی نابالغ لړ او دی ماشوم یو سړي ته فقها دوره وایي تاله یو ماشوم راشي او تاله دا زمونږ دا استادان وایي موږ ته استادان هلته وي فقهایي ای وایي دا ماشومان دا ټیکای میکای را نړي وایي دا به نه خوري دا حرامي دا ماشوم را نړي. د ماشوم د نابالغه الګ اجازت چې کوم دی دا معتبر نه دی بلکې زه به ته بله وه زمونږ استاد صاحب دی دلته راځي ما سره اکثر دلته څو ځله لمونځ ورکړی مفتي یعقوب صاحب ډېر تکړه مفتي صاحب دی فقیر دی. یو ځل داسې چل شوی چې د مفتی ابوالبابا شاه منصوري د احمد برکاتم یو کتاب د حرمین کی پکار دا موږ طالبای وکیل لیکلی شوی په هغې د بیت المقدس او دا ټول چې ده نو د هغې تصویران دي. او دا کتاب چې نوی لیکلی شوی نو دا هغه استاد سره پروت و د هغه زوی و هغه ټایم هغه داسې د دور او داسې د 15 شپږو کالو و. اوس هغه چې ده نو په دورادیس کې څه کاله ښه لوی دی هغه ټایم هغه معشوم و. هغه پلار ته وایي چې کتاب یې واخېسته نو ما ورته وایي دا زما شو نو هغه استاد هغه مفتی صاحب ورته وایي بیٹا پڑھو تمہارے پاس رہے گا لیکن تمہارا ہوا نہیں میرا ہے. نو ما وی چېرې دا خو د ماشوم زوی دی او دی وایي دا زما شو نو دی وایي آو که نه دې کې څه مسله ده. ما دې تپوس وکړو ما استاد چې ته دی وایي چې دا زما شو خوشي دي دا اک کستال ماری دا چې پروت دی خو چېرته وړي نه ما ته وایي نه دی نابالغه دی دی ماشوم دی. نو که ده ته ما آ وکړم دا د ملکیت شو اوس د ده په ملکیت کې بیا زه تصرف نشم کولی دا ناجایز ده همدقه رنګې دا ماشوم دی مثلا ماشوم له چا 100 روپۍ ورکړي دا مور پلار استعمالولی شي ځان له هغه یې اوچتې والي دا جایز نه ده دا نابالغه ده د دې اجازه او د دې یو صورت کېدی شي که ته وایې چې زما د ماشوم خوی دی نه خرابېږي پیسې دي ته اوچتې کړه خو دکه پیسې به په بل څه کې نه لګېدله پیزار علي هغه پې والا واله پیمپر والا علي هغه پې والا واله دله چې کوم څیز علي دا به په هغې کې لګي دا به بل ځای نه لګي خو مطلب باندې ورسېدی نو دا مې ته څه پورې وي. اوس ماشوم ورکړي د ماشوم حق نه وایي او نابالغه دی ښه د اجازت نه دی معتبر. دی په خپل کې وایي دا ډېره غټه قرباني وکړه وایي خپل زوی وایي اولاد کتری دی زړه کتری وایي د زړه کتری قرباني نه کړه ډېر لوی ظلم یې کړی دی. او ډېر خلک اولاد ورکړي شته ما ته معلوم دي هغوی ورته ولدیت بدل کړي وروسته د قرآن مجید آیات را روان دي ته به ته وښیم ناجایز دی ظلم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم متبنا زوی نیسل الله منع کړی نو وایي نوم به ورته څوک علي نوم به ورته د خپل پلار علي ښه ولدیت به نه بدلې. علا کل حال دا ټولې کوتاهۍ دي الله تعالی دې زموږ د معاشرې اصلاح وکړي. رونه دا دې دپاره نه و موږ په چا به ګوته نه اوچتو چې آینده موږ د داسې غلطو نه بچو او چې چا کړي دي الله دې ورته بخښنه وکړي الله دې ورته معافي وکړي خو آینده کې به د داسې غلطو نه ځان ساتو ښه. والوالدات یرضعن میندې چې د دوی په پای ورکړي اولاد خپل ته حولین کاملین لمن اراده د پاره دا چا چې اراده وي ان یتم یتام کی رضاعت وعلى المولود له او په مولود له څوکي ماشوم چا د پاره پلار د پاره نو په پلار باندې چې د رزق د هغې د وکسوتن جامې د هغې بالمعروف په مروجه طریقه نو ټیک تسا ماشوم له پای ورکوي خو هغې له د هغې خرچه د کپړو د خوراک دا به بیا څوک ورکوي دا به خاوند ورکوي ښه. لا تکلف مکلف به نشي جوړلی یو نفس الا وسعها مگر په طاقت د هغې سره ولا تضار والدة او نقصان تکلیف به نشي ورکولی مور له بې والدیه په زوی د هغې معنې ولا مولود له نه پلار لره بې ولدي په زوی د هغه سره نو دا نه چې پلار یې وایي د مړه هغه به ساتي که نه روپۍ وله نه ورکوي وایي ما ډېر پښتانه داسې چل کوي وایي ما ورته ویلي چې ورشه وایي په خپله تلې ده وایي زه خرچه نه منم ستا پلار به هم مني هغه ستا زوی له ورکوي خو ښځې ته وایي چې ته به هم داسې خرچه نه وایي. اوس چې کوم معتبر دا نه چې هغه غریب چې دی نو د هغه تنخوا چې دی 10,000 ده
اته وای ما خدای الله په دې میاشت کې د ارشین نه د 15000 جوړه واغستا ادوره مې ول سری لکوا ته دوره مې دا واسه به د کم ځای نه راړي نه به اعتدال نه به خذ ظلم کوي او نه به خاون ظلم کوي ښا فإن أراد وعلى الوارث او په وارث باندې مثل ذلك په مثل دې کله یو سړی پلار مړي نو وارثان بوله دا کوي فإن أراد کچره اراده وی فصالن د کټ کول عن ترازن پر رضا سره منهما د دواړو نه وتشاور په مشورې باندې نو فلا جناح علی من اشتد حرج په دې دواړو باندې کله کله داسي وی د مور پیدا د ماشوم د پردا راضی کله کله داسي کیږي نقصان وته ورکه مور کې څه بیماری وی ا بیماری د وجه نه چې د نسوي پای کې مثلا نه د مور د بیماری د وجه نه ماشوم ته نقصان وی نو بیا وی ک کټ کین نو خیر دی وان اردتم او کچر استاذ اراده وی ان تسترجو چې تاسو بل مرضعه بونی سي پای والا اولادکم اولاد استاذ پاره نو فلا جناح علیکم نشد حرج پتا زمانه اذا سلمتم هر کله تاسو ورکه یغی تماته تم تاسو ورکو اغیل بالمعروف معروف طریقې معنی واتقوا الله یریګ الله تعالی نو علم پوشي ان الله بشک الله تعالی چې بما تعملون آغا چې تاسو عمل کوي بصیر کتون کړي ما قبل عدت د چا د طلاق والا اوس د متوفى عن زوجه چې خاوند مړ شو څه چل بکي والذین آکثان یتوفون والذین آکثان یتوفون جو وفات کړي شي منکم د تاسو نه ويذرون دی پریدي ازواجن بی بیان یتربصن دی به انتظار کوي بیان فسن پدانو بلمانه 4 اشهر سلور میاشت و 10 لسر دی دا عدت د خدر چې خاوند مرشي سلور میاشت او لور لسر دی کشاف کې او خسته خبره کوي اشهر هو 10 دا مذکر 4 اشهر نو التد 4 اشهر مؤنث ته نو صبر ادي التبليال راضي ښا نو سور برادي نو سلور لسر دی سلور میاشت شپې لہذا که ضرورت راغې نو په وخت د ضرورت درجه تلې شي غشپه بل ځای کې نه کوي ښا فاذا بلغنا کل جورزدا اجلهن نیټو دا غیتا فلا جناح علیکم نشته حرج پتا زمانه فيما پاج کې فعلنا چې دا کوي د زینت نفیان پسین په بدن خپل سره بالمعروف معروف طریقې معنی والله تعالی بما تعملون تاسو کوم عمل کوي خبير خبردار دی نسلور میاشت لسر دی اسی غم رونو درې ورځې دی شریعت کې د درې ورځو نه سوا غم نشته دی ښا دا خلک چې دا جمعې کوي دا سلويخته کې صدقه جدا شي دی او غم جدا شي دی دا خلک بقاعده غم کوي او بلکې غم څه کوي اوس بل څه چل کوي اوس خو کاکا مړ دی وینن بوله جمعه کوي بقاعده خزا ګرځي دم ګرځي چې زمونږ به جمعې راځي با دا بالکل ناجایزه طریقه ده د دې خور په شریعت کې څه جواز نشته دی صدقه او کاږي سوتاو نه منع کوي وینن دا یو بای جمعه او دا یو به اختر دا بالکل ناجایز ده درې ورځې غم دی او خزه چې کومه ده د خاون باندې دا سلور میاشتې څوک مناوي دا به میک اپ ځان ډول سور دا به نه کوي سلور میاشتې لزر دي تیرې شوي بیا کدا جایز سرخی پوډر کوي پل زینت جوړي دا جوړولې شي فی انفسن بالمعروف معروف طریقہ والله تعالی بما تعملون تاسو عمل کې خبير خبردار دے ولا جناح علیکم نشد حرج پتا زمانی پیما پاسس کې عرستم چې تاسو اشاره کوي بي پایزر من حدبت النساء د غختلو داغه بی بیاننا او اکننتم یا پټو ساده فی انفسکم پنفسن استادو کې علم الله پود الله تعالی انکم بشک تاسو ستذکرون تاسو به تذکرہ کوي یادوي بدی لرا ولکن لا توعدون لیکن وادي وسرم کوي سرن پپټا ورنو یو خزر یو جنای د خاوند مړ شو او توای ز بدی سره بل نکاح کو الله وای په دوران عدت کې د سلور میاشتو کې لسرزو کې دی کې بہت د نکاح پیغام نه ورکه او نه به سره پټ د میسو جو رابطي ساتي چې په پټه پټه دی سره سیستم لاندې جوړ کړی دا څه باندې کې بلکې سچل وکه تعریض کول شي تعریض دیته وای چې تو توای یرا ستاغونتی بیبي کا الله چاته ورکا ډېر خوش قسمت دی ستاغونتی خدا چاته ملاو شو خدا سي چې لکه 15 واړه ګوته په غوړو کې دي اوس دا تعریض دی په دې تعریض باندې هغه پوېږي چې دا د زما د نکاح طلبگار دی خدا ورته وینا چې زه به تاسو سره سکو زه به تاسو سره نکاح کوم ښا دا ناجایز ده
او اکننتم فی انفسکم علم الله پوه دی اللہ تعالی چې انکم بشک تاسو ولکن لا تؤثرن الا ان تقولوا مگر دا چې تاسو قولا معروفا قول معروف ولا تعظموا تاسو عزم مکوي عقدة النکاح دا عقد نکاح چې نه بس هم زه تا سره واده کوم دا ناجائز ده حتی در دې پورې یبلغ الکتاب چې ورسي دا کتاب اجله هغه نیټې خپلې ته واعلموا پوهئ ان الله بشک الله تعالی چې دی یعلم عالم د ما پاسید مانی فی انفسکم چې په نفسونو ستاسو کې فاحذروا او یریږئ د الله تعالی نه او یریږئ د میلان نه واعلموا پوهئ ان الله بشک الله تعالی غفور ډیر بخون کې حلیم ډیر بردبار دی صدق الله